محترم یو زنانه و د هغې وفات وشو چې کله هغه وفات شوله نو کله چې مړی وشي کو نارینه کو زنانه نه دا خپل خپلوان دا په دې قبر کې کیدي او سپاري دي ځمکې ته دا زنانه چې کله وفات شوله او دا د دې رورو ناغه رور رالی د خپله خورې په دې قبر کې کېښوده سم یې کړه ویې سپارله بیا چې دا رور راحتو د قبر نه د رور د دې جب نه بټوه په دې قبر کې په دې لاحت کې پرېوتې وه واقع ډېر انټرسټ د اخره پورې بیا ورې عبرت ته والی نو چې کله د دې رور نه دا بټوه پرېوته هغې کې چې کوم دی نو قیمتي کاغذات وو پیسې وې پکې دې سړي هغه لاحت د رور هغه لاحت یعنې هغه خلکو بند کړ د خور پسې قبر باندې خاورې واوړېدې چې دا کور ته رالې چې ویې کتل ده سره نه بټوه وه قیمتي کاغذات نه وو یعنې ده ته الله دا ښودله چې دا رالی ځان سره یې ملګري کړه خلک یې واپس راوسته لږ ساعت پس نه چې کله د خور نه هغه خاورې واړولې او دا وی چې یاره زه دا بټوه د خور نه راوالم ځکه چې خو بس مړه وه دا بټوه ترې راوالم ده چې کله ګټه اړولې نو ټول لاحت د اور نه ډک دی په ټول لاحت کې اور بلیږي او د خور په هغه اور کې سوځي د قبر عذاب وپي یعنې غونډه ګنټه دوه ټایم شوی دی دا واپس راغلی دی او خور چې کم دی نه سوځي دا لاړه کور ته خور خو باندې ګټه کېښودې او خاوره پې واړوله چې کله کور ته لاړې د مور نه یو تپوس کوي چې مورې زما خور خو ما په عذاب کې ولي دا بټوه هم لاړه سري غوړه بټوه ورسه پرېږدوه کاغذات هر څه پرېږدوه خو دا درته وایم چې زما د خور څه عمل کړی چې دا خو دا د ګنټه دوی وشو چې موږ د قبر کې دفن کړی ده او هغه د قبر عذاب پې لګیا دی نو هغې ورته وایي چې هغه مور ورته وایي چې ای بچیا زما د لور یو دوه عملونه کړي دي دې دوه عملونه چې محترمه موږ ځان وساتو یو دا ښځه ورته وایي چې زما د لور به دا عمل کو ستا د خور چې یو مونځ کې بې سستي کوله ما به ورته لمونځ دپاره وایي چې پلانکۍ پاسې مونځ وکړه مونځ د باندې فرض دی دې به وایي چې مړه بس نه یې کومه او ای به وروسته بیا وکړم هېڅ ته بیا ونه کړه مونځ کې سستي کوله بیا به یې نه کوو بله دا چې چغلي به یې کوله چغلي مونږ دې ته وایو وایي کله به یو چاته غوږ کېښودی او کله بل چاته غوږ کېښودی نه د یو خبره به یې وړوله بل هغه بل نه هغې بیا جګړه وکړه دې دا چغلي کوله نه دوه غټ غټ عملونه یې کول د هغې د وجې نه پې الله ډایرکټ عذاب راوسوی مونځ کې سستي کوله مونځ یې نه کوو او دویم نمبر خبر دا چغلي به یې کوله خلک بیا جنګول محترمو چې موږ او تاسو د دروغو نه د چغلۍ نه د دې نه موږ ځان وساتو اسلامي پیجونه دي د ثواب په نیت باندې به مخکې شیر کوئ او دا به خاص کر زنانو ته رسوئ چې موږ او تاسو دا زنانه داتې عبرت والو چېرې دغه زنانه به دا اعمال کول الله جل شانه د قبر عذاب کې په اور کې ډایرکټ مبتلا کړله باید چې موږ د دې نه ځان وساتو اسلامي ویډیوګانې مخکې شیر کوئ د واقعاتو نه ما ته عبرت الو د ثواب په نیت مخکې شیر کوئ پیج اوسه فالو کړئ الله خوشحاله کړه